أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعمل أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين نراني درس के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत माइदा पारा नंबर 7 रुको नंबर 15 आयत नंबर 111 12 13 14 15 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي نن درس چې نو هغه تفسیر په اعتبار سره انتهایی آسان او مختصر دی صرف ترجمه چې نو هغه پکې ډېره ده یو پیره به موږ د درس سره ترجمه یې وکړو او دویمه بیا عام څنګه ترجمه یې قشانتي به وشي پای کې اوس دلته چې نو هغه موږ ویلو اخره پورې اوس د حضرت عیسی علیه السلام تذکره کېږي نو الله رب العزت چې نو د هغوی مزید تذکره کوي الله اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی کله چې موږ چې نو هغه وحی وکړم نو وحی چې نو هغه په دوه معنو سره راځي یو وحی په معنی چې نو هغه د الله تعالی طرف نه چې کوم پیغمبر راځي فرشته راځي او الله په پیغمبر باندې د وخت پیغمبر باندې چې کوم کتاب نازل کړي نو دې ته ویل کېږي وحی او دویم وحی چې نو هغه زړه کې خبرې اچول ته هم ویل کېږي الهام وحی زړه کې خبره چې نو هغه اچول نو دلته دوه تفسیرونه چې نو هغه صحیح کېدای شي اذ اوحیت الى الحواریین مونږ وحی وکړه حواریین ته یعنی د هغوی د پیغمبر په ذریعه مونږ حضرت عیسی علیه السلام ته وحی وکړله او د هغوی دغه وحی چې نو حواریینو ته بیان کړله او دویمه معنی په اعتبار شي نو مونږ د حواریینو پر اړه کې دا خبره واچوله ان آمنوا بی و بربی چې تاسو ایمان چې نو هغه راوړئ په الله باندې او دا زما چې نو په ما باندې او برسول او زما په پیغمبر باندې لکه بعضې کرت اکثر خلک یو کار کوي څوک چې له دعوت ورکړي د خبرې نو د هغه ورته یاره زما هم په زړه کې دا خبره د ډېر وخت نه چې نو هغه اچولی شوي دی زه یم چې ما هم دا کار وکړلی نو دې ته چې نو هغه ویلی کېږي نو د دې په اړونه کې الله رب العزت دا خبره واچوله قالو دوی وویل آمنا واشهد باننا مسلمون مونږ ایمان راوړی ای الله تو گواه اوسې چې مونږ چې نو حکم منونکي یو مسلمان معنی دا ده چې دا به غاړه ایښودلي ځکه اسلام ویلی کېږي ګردن نهادن غاړه ایښودلو ته مسلمان دی وجې نه ویلی کېږي چې دی به د الله هر حکم ته به د غاړه چې نو هغه به ښودي دی به د الله هر حکم د الله د پیغمبر هر طریقه هر آن هر ګړی چې نو هغه به مني نو دی وی باننا مسلمون چې مونږ حکم منونکي یو اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک نو دلته وس نو هغه حواریین بیا جن عیسی علیه السلام ته وی چې یا عیسی ابن مریم ایس طرف چې نو هغه د دې طاقت لري یعنی الله رب العزت مونږ له دې را کولای شي چې مونږ د الله نه وغواړو په مونږ باندې یو مائده دسترخوان چې نو هغه د خوراک نازل کی د خوراک خوان چې مونږ باندې چې نو هغه نازل کی راکې مونږ ته وې دې د خوراک د دغه مطالبه د دیو جن وکړه چې دی باندې با اکثر چې نو فقر او فاقه تیرې ده کله په دود بدرې د ورځې چې نو هغه هم د فاقې تیرې شولې نو دی وی چې مونږ باندې د الله تر طرف نه داس یو دسترخوان خوراک چې نو هغه نازل شولې نو الله به مونږ کې نو هغه د صلاحیت شته چې مونږ له الله پاک نو هغه د اسماني خوراک راکړي لکه څنګه چې دغه نمخ کې بنی اسرائیل الله پاک منو سلوا ورکړي نو دی چې کله دا سوال وکړو نو حضرت عیسی علیه السلام ورته قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین تاسو د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې نو کم سړی چې نو هغه مؤمن وي مؤمن هغه ته ویل کېږي چې د باطن چې نو هغه الله پاک ته بالکل پروت وي دی چې نو هغه په غیب باندې چې نو هغه تصدیق کوونکی نو د مؤمن ویل کېږي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نو ایمان د دې تعلق چې نو هغه د غیب سره نو عیسی علیه السلام ورته کې چرته تاسو مؤمنان یې
ستاسو ایمان چې نو کامل او پختې د دین ویریږي نو معلومه ده دین دا شوله چې مؤمن سړی به د الله تعالی نه به معجزې چې نو هغه طلب نه کوي د الله د پیغمبر نه ودی چې نو هغه معجزې خارق العادت شیزونه نه غواړي دا په پغې به بالکل ایمانی دی بغیر چې نو هغه د معجزې لیدلونه دی دغه خبره ته غاړه چې نو هغه بګدي ولی چې کله د خوچنو هغه اختراعي معجزه وغواړي په خپل اختیار سره چې نو هغه د وخت د پیغمبر نه معجزه وغواړي نو بیا چې کله دغه معجزه اون منل شي بیا د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه عذاب راځي غریف راځي د خلکو ختمه چې نو هغه کیږي د دې سورۃ نو بشمار واقع دي د نیم دغه تذکرہ نو دې نو هغه دا ویلو قال نو مداج کله دی ویلو نو قالو نريد ان ناكل منها نو دغه درې وجې چې نو هغه ذکر کړی موږ د درې وجو نه دغه مائده چې نو هغه خاص کړی دی دغه موږ درخواست کړی د درې وجو نه نمبر 1 ان ناكل منها چې موږ د خوراک وکړو ولی ما تاسو وی چې دی بدوت بدرې درې ورځې به اکثر چې نو هغه فاقه کې بغیر د ډوړې نه چې نو هغه تیری شولې نو یو وجه چې نو هغه دا دویمه وتطمئن قلوبنا چې زمونږ زړه چې نو هغه مطمئن شي مونږ مشاهده سره چې نو هغه هم دا وینو ونعمل ان صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين او دریم وجه وی چې مونږ په دې باندې گواه شو د غیبانو لپاره یعنی مونږ بیا چې کم ورستو خلک را روان دي چې د دې مشاهده نه کړي هغه ته مونږ وایو چې عیسی علیه السلام په ذریعہ الله پاک دوی له دومره لوی معجزه ورکړو مونږ دغه چې نو هغه درخواست کړو الله جل جلاله دغه معجزه چې نو هغه عیسی علیه السلام له ورکړو مونږ په دې خبره باندې چې گوايو او د دې اقرار کوو چې عیسی علیه السلام حق او سچ دی نو هغه پیغمبر دی قال عیسی ابن مریم نو چې کله عیسی علیه السلام ته پته ولګېدله چې د دوی زړه صفا دی دی په نیک نیتۍ سره چې نو هغه څه کوي دغه درسخوان د هغې چې نو هغه مطالبه کوي دغه معجزه چې نو هغه غواړي نو عیسی علیه السلام الله نه دعا وکړه اللهم ربنا انزل علینا مائدة اے الله مونږ زمونږ ربه نازل کړی په مونږ باندې چې نو هغه مائده دسترخوان خوانچه یو مائده دی تفسیر جلالین مکتبۃ الحسن جلد نمبر 1 حاشیه نمبر 16 باندې چې نو هغه لیکلې دی او یو مائده دی یو چې نو هغه خوان دی او یو سفره دی پسین سره نو بیا دا غوي چې مائده هغه دسترخوان ته لیکي مونږ خو ټول ته وایو ما یبسط علی الارض کم چې پزمکه باندې غړول کېږي او خلک چې نو هغه باندې خوراک کوي ما یبسط علی الارض من المنادیل سوره چې هم دغه قسمونه نو داغه تبعید ویل کېږي دویم چې نو هغه خوان دی خوان هغه ته ویل کېږي چې له القوائم چې داغه د پاره کچې خپې وي لکه میز چې ورته مونږ وایو که تاسو خیال کړئ نو اکثر په دې ځای نو هغه سو مرکز ته څوک تللی راغلی دا او مرکز کې لیدلي مدارسو کې نو هغه زیات تر اکثر دا دي سي داسې دوره چې نو هغه دغه کچې 4 انچ 3 انچ خپې پزماکه ورته خلک نو هغه کینی او په هغه پزماکه داسې پروتي پای باندې خلک ډوډۍ چې نو هغه خوري بیا ورو سیوا کېدو جوز دا کم کټونه کې چې مونږ کې نو جو دا غوي دغه مطابق چې هغه میز جوړ کو بیا دغه نه خیال مکړه ورو ترقی وشو غټ دغه کرسي را لیدغه نه سیوا شو اوس چې د حال او په کې نو هغه بیا دغه نه ترقی وشو خلک په ولاړ خوري جو هغه نه دغه نه دغه میز جوړ شو دا دغه سیټ نه چې ورو غټې دومره نو دې ته ویل کېږي چې نو هغه خوانو او دریم چې نو هغه سفره من جلد مستطیر هغه ته ویل کېږي چې کم د سرمنې نه چې نو هغه جوړ وي نو دغه ته چې نو اسفر ویل کېږي نو اوس دغه هم درسخان وي او دا مستدیر وي د دې دوانه لمبای هم یو شانتي او چوړای چې نو هغه هم یو شانتي اوس دغه درې وانه چې نو هغه دی به دغه هشمان چې نو هغه مزید تفصیل ذکر کړي وای چې نو هغه مائده باندې خوراک کول په دغه چې نو منادیل باندې خوراک کول که خیال کړه اکثر چې نو هغه کله د ټوکی کله د پلاستیکي کله د نو د ټول ته ویل کېږي خو چې بس مکه غوړول کېږي نو هغه د نو هغه د عجم فعل دی او زمونږ عجم خلک تاسو ګوره کله د کپړې درسخاني کله د پلاستیکي کله دغه او دویم چې نو هغه عمل خوان او هر چې خوان د فعل الملک نو دا د بادشاهانو چې نو هغه د بادشاهان چې نو هغه په دغه میزونو باندې خوراک کولو او هر چې نو هغه سفره سرمنې درستخوان دی نو دا چې نو هغه د عربو دستورو مخکې به عربو په دغه باندې خوراک کولو اوس چې نو هغه هم په دغه باندې اکثریت کوي نو بهرحال نو دې ته دغه نو ویل کېږي انزل علینا مائدة
ما یبسط علی الارض من المنادیل چې کوم په ځمکه باندې خوړول کېږي د دسترخوان. ترمذی جلد ثانی کتاب التفسیر روایت کې جانو هغه راځي حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ روایت مفهوم دی وایي جنانو حضور علیه الصلوۃ والسلام کما مائده نازل شي نو په دې باندې ډوډۍ او غوښه ډوډۍ او غوښه چې نه هغه پیوا. یو روایت کې چې نو هغه د امر راځي مفهوم دی چې په دې کې مې هم ولو خو مې هم غوښه او عام هم غوښه نه ځوان باندې چې نو هغه اطلاق کې دي شي اپس کې ستارس چې نو هغه نشته. دې زره دوه شرط چې نو هغه ذکر شیو دغه دوه شرط مخکې چې نو هغه تیر شي ول لعن على بني اسرائيل لعن بني اسرائيل على لسان داود عليه السلام و عيسى چې نو هغه دغه آیات هغه ذکر تیر شي ولو نو دې باندې بیا لعنت دوه وجه. یو دوی ته دا ویل شي ول چې تاسو بد دین ذخیره کوئ نه که تاسو دا ذخیره کړلو نو بیا الله رب العزت وی چې زه خو به دا دنه کم خو که چا په فمن یکفر بعد منکم دین اورستو بیا چې نو هغه چا انکار وکړو زه به له سخت عذاب ورکوم. نو پای کې دوی ته دا دوه شرطونه ویل شي. شرط نمبر 1 چې تاسو غرمه وخوړه نو ماښام له وزاله نه ذخیره کوئ چې ماښام مو وخوړله نو سحر له به چې نو هغه نه ذخیره کوئ. الله چې نو هغه غني بادشاه دی چې څنګه وس درکړي داسې له ماښام به هم درکړي چې ماښام یې درکړو سحر به تله هم درکړي. او دویم شرط بعضې حضرت چې نو هغه هم ذکر کړی وی چې دا به فقرا غریبانان به یې خوري دی نه به مالداران چې دی نو هغه نه خوري. کم چې غنیان دي مالدار دي دی به چې نو هغه نه خوري. دی په دغې دواړه شرطونه کې چې نو هغه حد درمي وکړه دا دواړه شرطونه یې ونه منلو. دی چې نو هغه وخوړه هم ځان سره په ډونګو کې تالو کې لوښو کې چې نو هغه محفوظ هم کړه ذخیره یې کړله غریبانانو هم خوړله مالدارو چې نو هغه هم خوړله. نو دی د دواړه شرطونه چې نو هغه ونه منل نو چې کله ونه منل الله رب العزت ورته فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين زه به له داسې عذاب بیا ورکم چې دا به په عالم کې چرته هم چې دی نو هغه نه ورکړی شي. ولې څومره چې مطالبه لوی نو دوره د دغې مطالبې په نه منلو باندې سزا چې نو هغه بیا هم لویږي. نو دوی نو مطالبه لوی الله ولا ومنله دوی بیا نافرماني وکړه الله پاک ولا سزا هم لوی ورکړه. نو په دې باندې بیا لعنت چې نو هغه وکړی شولو. نو چې لعنت وکړی شو نو هغې کې څه ولو نو په دې نه کې چې کم مشران ول بوډاګان ول العیاذ بالله نو د هغې چې نو هغه 300 کسانو نو د هغوی نه خنزیران چې نو هغه جوړ شول او کم چې ځوانان ول نو د هغوی نه شادوګان چې نو هغه جوړ شول. بیا د هغې نه وروسته دوی مړه شول دوی چې هغه خبره ختمه شوله. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. تفسیر ذخیرة الجنان کې دلته نو هغه یو حدیث ذکر کړی هغه بیا دغه نه ډېر زیات خطرناک دی. ذخیرة الجنان کې نو هغه دلته حدیث د بخاری او د مسلم هغه ترمذی شریف یو روایت نقل کړی دی چې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې زما په امت په آخرانی دور کې به هم خلکو شکلونه چې دی نو هغه به مسخ شي ډېر خطرناک دی. چې نو هغه نه به خنزیران شادوګان چې نو هغه به جوړ شي. بیا تفسیر امام مسند احمد کې داغه چې نو هغه ذکر کړی دی من یا رسول الله د الله رسول دا به څوک وي چې د هغوی نه به شادوګان او خنزیران چې دی نو هغه به جوړېږي. ولې دوی به ایمان نه راوړي دوی به دا نه کوي. الله پیغمبر وایي یصلون دوی به مونځ چې دی نو هغه کوي ویصومون روجې به نیسي زکات به ادا کوي ویحجون حجونه به چې دی نو هغه به کوي خو دوی به د سندرو چې دی نو هغه شوقیان دوی به رسوي د سندرو چې نو هغه به شوقیانی ګانه بجان چې نو هغه به شوقیانی ناست پست هر وخت کې نو هغه د دې شوق ساتي سندري بډې راوري. ماښام به العیاذ بالله دوی چې نو هغه د دې نه بغیر خوب ولا نه ورځي دوی به ماښام چې نو هغه شوق سره چې نو هغه سندري وغیره دا اوري سحر چې پاسي پزې د انسانیت ما الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. دینه به شادوګان او خنزیران چې نو هغه جوړ شوي الله زموږ حفاظت. نو بدترین شی دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. کوم سړی چې سندري اوري د په دا سړی به چې دی نو هغه منافقي دکې به منافقت چې نو هغه به ضرور په دکې وي دی به یې منافقو. الله پیغمبر فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب غنا چې نو سندري غانې بجن دا پرړه کې منافقت دسې راټوکي دسې پتا دی سره دوره زر دومره چې نو تناور مضبوط کما ينبت الماء الزرع لکه څنګه چې فصل سړی وکړي او اوبه ورکړي او په دغې اوبه کولو سره دا فصل زر زر چې نو هغه غټېږي او راخېږي. نو څوک چې سندري اوري د هغې به دغه شانتې وعید دی سخته سزا ده. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي.
و اذ اوحیت او کله چې ما وحی وکړله خبره مې واچوله الی الحواریین د حوارینو پر ډکې ان آمنو چې ایمان راوړی بی پما و برسول او زما پر رسول قالو نو دی ویل آمنا مونږ ایمان راوړلو وشهد او گواه اوسه باننا مسلمون چې بېشکه مونږ حکم منو مسلمانان یو اذ قال الحواریون هر کله چې ویل حواریانو یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک ای کول شي طاقت لري ستا رب ای ينزل علینا دا چې را نازل کړي په موږ باندې مائده دسترخوان من السماء الى اسمان قال اتقوا الله ویل عیسی علیه السلام ویریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان قالو دی ویل نریدو چې موږ غواړو ان ناکله چې وخورو منها د دغې نه وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زموږ زړونه ونعمل او پوه شو موږ ان قد صدقنا بېشکه چې تا رښتیا ویلو موږ ته ونکونه او موږ شو علیها په هغې باندې من الشاهدین د ګواهانو نه قال عیسی ابن مریم نو وی عیسی زوی د مریم اللهم ربنا ای الله زموږ ربه انزل نازل کړي علینا په موږ باندې مائدة خوانچه دسترخوان من السماء الى اسمان نه تکون لنا عیدا چې شي هغه زموږ د پاره د خوشحالۍ ورځ لاولنا زموږ د وړاندبنو و آخرنا او د وروستنو د پاره و آیتنا یو نښه منکه ستا د طرفنا ورزقنا او روزي راکړي رزق راکړي موږ ته و انت خیر الرازقین او تو بهترین رزق ورکوونکی قال الله نو ویل الله تعالی انی بشک زو منزلها نازلون کیم دده علیکم پتا سو باندې فمن یکفر پس څوک چې انکار وکړي کفر وکړو بعد منکم پس د دې نستاسونه فانی اعذبه نو زب عذاب ورکړم هغه ته عذاب داسې عذاب لا اعذبه چې نه به ورکړي عذاب احد یو کس من العالمین د مخلوقاتنا